السلام علیکم ناظرین، آج کی بات چې تاسو ته خوش آمدید وایم. نن چې کومه موږ مسلې ډیسکس کوونکې کومه باندې موږ خبر کوونکې دی هغه چې په اول نمبر باندې بجلی ده. بجلی چې خو اسې گزاره کړي خو ګرمي روان ده، ګرمي چې به ډېر زیات تکلیفي واب ډیول هنه دیګره موږ دا نه وایو چې را پیسکوال ګرم دی چې دولو شیډینګ کوي، خو مسله دا ده چې یو شیډول د کوم جوړ کړی که په هغه باندې دولو شیډینګ کوي نو به موږ خلکو هیڅ اعتراض نشته ده. مسله دا ده چې شیډول خو موږ پاره لکه لکۍ ښار پاره یا نورنګ ښار پاره 4 غنټې 5 غنټې یا 8 غنټې ده، خو دو موږ سره لوډ شیډینګ کوي، دو موږ سره لوډ شیډینګ په 8 غنټو په ځای باندې 14 غنټې کوي. نو دا موږ ته یوه ډېره غټه مسله جوړه ده چې اخر شیډول نه بغیر لوډ شیډینګ ولې کېږي. اډې کټ کول چې کوم دي دا په کوم هغه چې چېرته اډه کټ کې او مطلب دا ده ما بجلی بند کې ښه طریقه دا ده ته شیډولر جوړ کا له باندې نه چې کوم شیډول تر جوړوی سي هر جوړ کا چې کومه پالیسي دی هغه مطابق یې تا کا که بیا ته وایې چې یاره غلا ده خو غلا عام غریب سړی نسي کولی، غټ خلک یې کوي او چا په وجې کوي تا په خبرتیا باندې کوي، ته په خبرې وابډې حکم سوال نه پیدا کېږي چې څوک غلا کوي وابډې ول په خبر نه وي خامخا په خبرې موږ دا نه وایو چې یاره ته هغه ته چې ووایې هغه ته چې نسې ویلی هغه ته یې چې مه وایه خو غریبو خلکو ته بجلی ورکا چې چور ته ورکوی سې کوم سرکاري شیډول دی هغه مطابق یې ورکا. لکه اوس تجوړي خبره به وکړو، تجوړي باندې 8 غنټې خو سرکاري لوډ شیډینګ ده، خو هلته اوس 14 غنټې لوډ شیډینګ کېږي. دا 14 غنټې په کومې کاتې چې کېږي که بیا ته وایې چې یاره دا 14 غنټې زه ځکه لوډ شیډینګ کوم چې هلته غلا ډېره ده، هلته ټوبیلونه په چلېږي. نو ټوبیلونه خو چې داسې نه دي چې تاسې له باندې در کوڅلي دي، خو ته ورسه بجلی ورنه کټ کا 10 ټوبیلونه به وي 20 100 به وي 200 به وي 300 به وي 500 ټوبیلونه به وي که نه خو بجلی ورنه کټ کا که نه هغه نه خو تا جوک نه منې کوي که نه خو خلک تا پسې روځي چې یاره ما ټوبیل بجلی دی ولې کړی ځکه چې هغه خو غلا کوي لا غیر قانوني کنکشن یې لګولی. دغسې لکۍ بجلی بند ده. لکۍ بجلی ولې بند دي؟ بله ورځ ما ته یوه لکه یو سیاستدان د یغه ما ته خبره کوله، یغ ویله چې حیران بس یې ویله وابډې وله بله ورځ خبره ورته کوله چې لکۍ بجلی چې که دو بند کړي چې دغه برف کارخانې دي هغه د دو بجلی ورکوي. بیا برف کارخانو ول چې کوم دی هغه وابډې ولو چې کسانو ته مطلب د خرچه ورکوي. موږ دا نه وایو چې تاسو رشوت اخلو، موږ دا نه وایو چې یاره تاسو بجلی په غلا باندې خرچوو، موږ بالکل دا نه وایو چې تاسو بجلی کنیکشن غیر قانوني اخیستی بیا خلکو ته بیا کنیکشنان ورکوو. موږ بالکل دا نه وایو چې یاره دا خلک چوره بجلی پټوي دی باندې تاسو خبر یو تاسو حصه دار یو، موږ بالکل دا نه وایو. موږ صرف دا وایو چې غریبو خلکو ته بجلی ورکوو. ټیک شله که نه؟ که دا الزام څوک در باندې لګوي چې یاره تا یو ګوښي ته بجلی اخیستې بیا د 5 ګاونډیانو ته په کرایې باندې بجلی ورکړې، موږ دا وکړه نه وایو. عام د خولې خبرې دي، خلکو خبرې دي، نو خلکو خبرو باندې موږ نه ورځو. دا یوه خبره ده چې یوه عام یوه خبره روانه ده چې یاره لینمین صاحب او افسران چې کوم دي دا یو کنیکشن واخلي او بیا 5 کورو ته هم ورکړي، بیا یو کنیکشن واخلي بیا بجلی راډ هم په چلوي، بیا هغه نه بعده ایر کنډیشن په چلوي. اول خو په کار ده چې دا ریګولر ولایت چې څرنګه پنجاب چې ده چې تا خپله یونټ یې ولایت چې تا د خپله یونټ یې ملاوي، چونکې هغه سیسټم نشته ده په پښتونخوا چې نو بس ټیک ته ته استعمالو په تا استعمال موږ هېڅ اعتراض نشته، نه په تا باندې موږ دا اعتراض کوو چې ته غل یا ډاکو یې یا ته بجلی پټوې هېڅ شی مه کوه. موږ بس تا نه مطمئن یو، ټول وابډې افسرانو نه مطمئن یو. خبره ده دا غریب سړي کومه ګناه ده؟ ایر کنډیشن خو غریب سړی نشي کولی، ایر کنډیشن خو غټ خلک کوي، هغه تا ته معلوم دي چې چا کړی ده ایر کنډیشن چا په کور چې د جواد ښکارېږي چې د کور چې ایر کنډیشن ده هغه دی ورکټ کا. دویمه خبره دا ده چې لکۍ چې صرف یو بجلی محکمه نه ده، لکۍ چې موږ ټولې محکمې خرابې دي. لکه ته اوس دې ته وګوره موږ له باندې نه خراب شو، موږ ډیپټي کمشنر صاحب ته وګوره لکۍ خلکو سره یو مذاق جوړ کړی ده او دا مذاق اوس نه کوي، ډېر وخت راسې روان کړی ده. موږ خلک غریبان په دې نه پوهېږي چې یاره موږ په دې باندې غږ کوو. لکه 21 اپریل باندې د په 11:30 بجې باندې ټلیفون کلي کچېري کوله، په 11 بجې پوسټ لګاو چې زه به 11:30 بجې ټلیفونان خلکو هزارو ماته ټلیفونان کوي. دا یورپ ته امریکا ته کوم چې دا چې دلته خلک دوره اویر دي دوره لیا دي چې فیسبوک ته ونایي چې ډیپټي کمشنر صاحب پوسټ لګوي چې زه نن خلکو سره خبرې کوم نو ځکه بیا تا ته کالونه کوي او چې کوم کالونه یې کړي دي هغه ریکارډ موږ سره شته ده، هغه بالکل 2 نمبر هغه دي کالونه یې کړي دي، هغې چې به 2 نمبري موږ کولی شو. خیر د موږ د موقف واخلو که دی هغه چې ویله چې یاره ما دا کلي کچېري چې کومه د په ایمر کړی ده هغه موږ ریکارډینګ کړی ده، هغه چې که 2 نمبري موږ نه کړه ثابته بیا موږ بالکل جرمدار یو. اوس نن یو بل کار کړی ده، نن 2 بجې دی لکه کلي کچېري کوي او تقریبا 2 بجې نه 10 منټه مخکې د پوسټ لګاو
کېدای شي 2 بجې لګولی ځکه چې هلته ټایم ښکاري ګنټې ښکاري نو هغې ګنټې مطابق دا اندازه نه لګېږي چې د 1:30 بجې لګولی که 2 بجې خو بهرحال 1:30 بجې نه بعد پوسټ لګېدلی چې 2 بجې نه تر 3 بجې پورې به ډپټي کمشنر صاحب هغه کلي کچېري به یې ټلیفون یې کړه ډپټي کمشنر صاحب دا کومه دنیا چې ته پروت یې کوم هغه چې ته پروت یې چې ته نیمه ګنټه مخکې یا 20 منټه مخکې پوسټ لګیا چې جی زه به دلته کلي کچېري کوم ته عمران خان یې ته بلاول بوټو زرداري یې چې ته په یو ټویټ باندې خلک فالو کوي ډپټي کمشنر پیج د ټیک ته خلک یې ګوري په کار دا ډپټي کمشنر صاحب دغه مذاق اوس خلکو سره مه کوه اوس هغه ټایم تېر ده اوس په انشاءالله دا خلک پتا ته یوه غلطي در شي چې دلته تا غلطي ده نور غلطیانې به در شو چې یوه غلطي نه ده خو دا هسې دا نن والا خبره ته کو نن فیسبوک پیج باندې تا 1:30 بجې یا 1:45 بجې د یو پوسټ لګو زه به 2 بجې خلکو خبرې اروم عمران خان 2 ورځې مخکې نه اعلان وکړي چې زه به سبا نه بله ورځ خلکو خبرې اروم او ته جي خامخا بس نیمه ګنټه مخکې پوسټ ولګوه خامخا ته چیف سیکرټري چې کوم ده هغه نه خلک بدزن کوي خلک دا وایي چې لکه دا چیف سیکرټري صاحب مطلب دی خطا کړی ته اوس خو ایډیشنل چیف سیکرټري صاحب چې کوم راغی ډېر ایکټیو کس ته انشاءالله به دې نوټس هم اخلي ښه طریقه دا ده چې ډپټي کمشنر صاحب ته خپله قبله درسته کا او دغه شی به بالکل نه وچړي چې کوم تاره سیسټم روان کړی ده چې په غوړیو غلا باندې ته خاموشه کېږي په چیني غلا باندې ته خاموشه کېږي په داڼې غلا باندې ته خاموشه کېږي او 10 ویرې مو تا په نوټس چې هر راوستې ده اوس د یوټیلیټي سټور چینی او غوړي په باره خرڅېږي او ته هغه باندې نوټس نه اخلې د فوډ ډپارټمنټ چې کوم دغه هغه چې کوم کرپشن کړی او په داڼې چې کوم کرپشن کړی او په هغه باندې غږ نه وکړي هغه نه بعد اوس په روزې میاشتې چې کم از کم 10 ویرتي تا سره ما رابطه وکړه تا ته مې نشاندهي وکړله چې مال ته په خبرې چې یاره په دغه طریقې باندې چینی پټۍ لګیا ده او تا ویله نوټس اخلو او بس چاپه وي او دا وي پوره روزې میاشت تېره سله او تا نوټس وانخیسته نو ډپټي کمشنر صاحب ایسے نہیں چلے گا ٹھیک شو که نه او دې نه بعد به روزانه په بنیاد باندې ټولو خلکو ته دغه ده چې روزانه په بنیاد باندې چې کومې محکمې چې معمولي غلا وینو معمولي کوتاهي وینو غفلت وینو تاسو به یې موږ ته کوو چې چر باندې کوي ایف آی آر باندې کټ کوي تابعدار یې ورته چې 3 MP ور باندې کټ کوي تابعدار یې ورته 16 MP ور باندې کټ کوي تابعدار یې ورته انشاءالله یو کس په نه پاتې کېږي کرپشن چې چېرته کېږي په ګوته کوبه دا خبرستانه ده چې څوک دا وایي چې یاره پیسو ډیمانډ پیسو شکر الحمدلله په 25 سال چې مې ډیمانډ نه کړی انشاءالله اوس پې نه کوم ټیک ده که نه او که کوم مې 2007 ماډل موټرسایکل مې د اوس په کار ده چې لینډ کروزر چې ښورېدلی که چېرې په 25 سال چې ما کرپشن کولی که نه بیا بیا کړی و دغه مې هېڅ خواهش نشته دومره ډېر خو انشاءالله چېرته کرپشن کېږي هغه به په ګوته کوو نن یوه بله سټورۍ راغلی ده کرپشن والا خو هغه لږ پروف پاته دي چې ایکسپرټ سره به سبا خبرې وکړو نو انشاءالله سبا نه بله ورځ به تاسو ته د غټ کرپشن والا سټورۍ هم مخې ته راولو او دی چوک شامل دي یا چا باندې الزامات دي هغه به موږ ټول په ګوته کوو هغه نه بعد بیا که یغه ویل چې موږ نه یو پکې شامل بیا دی بالکل راځي بیا دا فورم ورته حاضر ده بیا موږ یغه جواب هم نشر کوو نن پروګرام چونکې تاسو ته بل لایټ مسله په چشکاري خو مسله د بجلی نشته دي او کوشش مو ډېر وکړو چې انتظار ورته وکړو نو هغې باوجود بجلی په ټایم نه راغلی معمولي سیلۍ ملۍ له وجې نه نو دې له وجې نه موږ دا په د موبایل پر نه چې دا پروګرام ریکارډ کوو دې پر به لایټ مسله وي نو تاسو نه معذرت غواړو دا وګوره دا موبایل بوډا ان کړی ده دا وګوره دا موبایل لایټ ته ورته وګوره نو دا موبایل لایټ له وجې نه موږ پروګرام لږه ده امید لرم چې انشاءالله تاسو به دا پروګرام خوښ شي او تاسو به موږ سره دغسې هم تعاون کوو ډېره مهرباني ډېره شکریه